اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دې ټیم کې تیمرګره سټي کې موجود یم. عموما زمونږ کوشش دی چې هغه کاروبارونه چې دلته کې لوکل خلک کوي او د دې علاقې چې کومه لوکل مصنوعات دي یا د سره سره هغه خلک چې کوم د علاقې د خلکو د پیدې لپاره دلته رفاهي کارونه کوي یا هغه غریبان خلک چې څوک مستحق وي او د هغې مسایل وي د هغې حوالې سره ټیم په ټیم باندې موږ ویډیوز جوړو او هغه اپلوډ کوو د دې مقصد دپاره چې د دې علاقې چې کومه مصنوعات دي هغه هم هایلایټ شي د سره سره چې کومه رفاهي ادارې دي هغه هم هایلایټ شي یا کم غریبان دي د هغې سره مرسته او تعاون وشي. عموما زما کوشش دی چې د رفاهي عامه چې کوم کارونه دي هغې حوالې کې زه حصه واخلم. نو دا زمونږ وس دی چې موږ په سکرین باندې هغه څیزونه ښایو. تېرو ورځو کې دلته کې ما یو ویډیو کړو دلته کې یو چاچا دی چې هغه تقریبا د 48 کالونه دلته کې هغې د واسکټونو او دغه شان د پکولونو او د کوټونو کاروبار کوي او هغه تقریبا د 48 کال نه ټیلري کوي. غوث الرحمن لاله هغې له ما یو ویډیو کړو او په دې مقصد مې کړې وه چې د هغې دا کم کاروبار دی هغې چې دا کم مصنوعات لوکل دا فراهم کوي چې هغې ته وده میلاو شي ترقي ورته میلاو شي او هغه کار پروموټ شي ځکه چې د داسې خلکو حوصله افزایي چې دا لازمي ده. د هغې چې کله ما ویډیو اپلوډ کړه نو د هغې سره بیا چا رابطه کړې ده ورته یې ویلي چې زه تاسو سره تعاون کول غواړم ته ما ته مخکې اډوانس کې پیسې راولېږه او زه به بیا تاسو ته 12 لک روپۍ چې دین در لېږم خو یو فارم دی هغه په دې 8000 روپۍ یا په 10,000 روپۍ باندې کېږي. نو ډېر سادهلو خلک عموما چې زه داسې ویډیوز وکړم هغې ته کالز راځي او د هغې د دوکه کولو دپاره دغه شان هغې نه ډیمانډ کېږي. دین تقریبا 8000 روپۍ چې دین هغه په ایزي پیسه باندې هغې غوښتې دي نور هم بیا ډیمانډ کاوه خو ملګرو ورته ویلي چې دا فراډ دی دا دوکه ده. نو د دې وجې نه ګرانو کتونکو د دې ویډیو زما مقصد دا دی چې داسې یو ګینګ شته چې په مختلفو طریقو باندې د خلکو نه پیسې وي او دغه شان چې کم سادهلوح او غریبان خلک دي هغه لوټ کوي. نو د دې ویډیو په ذریعه تاسو ته دا پیغام در کوم چې د دې څیزونو نه تاسو هوښیار اوسېږئ چې چېرته هم درنه څوک ډیمانډ کوي چې ما ته دومره پیسې راولېږه تا ته به 10 لکه میلاو شي تا ته به 20 لکه میلاو شي نو دا فراډ دي ځکه چې تا ته 10 لکه او 20 لکه روپۍ رالیږي نو هغې ته د 10,000 روپو یا د 12,000 روپو څه ضرورت دي دغه 10 او 12 لکه روپو نه دي هغه پیسې کټ کړي که نه. نو داسې په مختلفو طریقو باندې د خلکو د لوټلو دپاره چې کم ګینګز دي نو هغه راوتي دي او دغه شان خلک لوټ کوي. نو د دې نه تاسو هوښیار شئ. دا ویډیو پیغام نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې داسې سادهلوح او داسې غریبان خلک نور خلک لوټ نه کړي ځکه چې دې معاشره کې دا شی عام شوی دی. خلک مزدوري نه کوي مهنت نه کوي خو دغه غلاګانو ډاکو ته او دوکو ته لاس اچولی دی په دې وجه باندې معاشره چې ده نو ورځ ته ورځ د بګاړ شکار کېږي. د معاشرې په ټیک کولو کې او دغه شان د سادهلوح او غریبانو خلکو د پویه کولو لپاره دا ویډیو چې ده نو زیاده سے زیاده ګروپس کې او ټایم لاینز نه شیر کوي چې هغه خلکو ته دا پیغام ورسي چې تر اوسه پورې په دې هغې پویه نه دي چې زمونږ د دوکه کولو لپاره یا زمونږ د لوټلو لپاره خلکو دا منصوبې او دا سازشونه جوړ کړي. ډېره مننه.